اوس په دې ځای کې الله جل شانه د هغه خلکو لپاره بشارت ذکر کوي چې کوم خلک الله کتاب په مضبوطیا سره ونیسي او د مانزه پابندي کوي. فرمایي چې مونږه د داسې خلکو اجر نه ضایع کوو. کم خلک چې اصلاح کول غواړي د خپل اعمالو د هغې اجر مونږ نه ضایع کوو. په دې دویم آیت مبارکه کې د هغې واقعې ذکر کړی دی چې کله بني اسرائیلو ابتداءً چې دوی د تورات مطالبه وکړه او چې کله په دوی باندې تورات نازل کړی شو راولګلی شو نو دوی دا شبه وکړه چې دی شي دا د الله کتاب نه. لہذا د قوم 40 کسان او یا کسان د قوم چې دی هغه مشران د حضرت موسی علیه السلام سره کوه تور ته ولګلو. الته کې ورته د الله سبحانه و تعالی هغه تجلیات ښکاره کړي شو چې د هغې په نتیجه باندې هغوی مړه شو. الله تبارک و تعالی بیا هغوی له ژوند ورکو او بیا چې هغوی رالل نو قوم ته د دې خبرې وضاحت وکړو چې دا واقعتاً د الله کتاب دی تورات. او بیا هم چې د دې قوم په دغه کتاب کې چون چرا او د هغې نه اعراض مخ ګرځول د هغې احکامات ماتول دا به یې کوو. نو بیا الله تبارک و تعالی په دوی باندې دغه کوه تور چې په کم کوه تور د دوی د قوم او یا مشرانو د الله سبحانه و تعالی تجلی په خپل سترګو باندې لیدلی او شهادت یې ورکړی، دغه کوه تور چې دی هغه اوچت کړی شو په دوی باندې او د دوی د پاسه زوړند کړی شو. نو په دې وخت کې چې دوی ویریدل او فوراً خبره ومنله، خو چې کله هغه اخوا کړی شو نو بیا په دوی کې هغه غفلت او روګردانی او مخ اړول هغه په دوی کې راغی. نو الله تبارک و تعالی د هغې واقعې ذکر هم فرمایي والذین یمسکون او هغه خلک چې کلک نیسي بالکتاب کتاب واقاموا الصلاة او قائموي منځ انا بشک مونږه لا نضيع نضایع کو اجر المصلحین اجر د اصلاح کوونکو. واذ نتقنا الجبل او هر کله چې مونږ اوچت کړو فوقهم د دوی د پاسه کأنه ذلة داسې لکه چې دا چترې وه. وظنوا او دوی خیال کړو انه واقع بهم چې دا را پرېوتونکی دی په دوی باندې. خذو چې ونیسئ ما آتیناکم هغه څه چې موږ درکړل تاسو ته بقوة په مضبوطیا سره واذکروا او یاد کئ ما فیه څه چې په دې کې دی لعلکم تتقون دې دپاره چې تاسو بچ شئ. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة کم خلق چې کلک نیسي د الله کتاب او قائموي منزل را انا لا نضيع اجر المصلحین بشک مونږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو. نو چې کوم د الله سبحانه و تعالی په نسبت باندې مصلحین خلق دی د هغوی نشانی او د هغوی نښه او علامت دا دی چې دوی به د الله کتاب په مضبوطیا سره نیسي او دویم دا چې د مانځه پابندي کوي. ځکه مونځ دا د کلمې نه بعد دویم حکم دی او د مونځ قیام دا د دین قیام دی. مونځ قائمول دین قائمول دی، مونځ پرې خودل دین پرې خودل دی. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة دوانو جهان سردار مبارک فرمایي د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق د مانځه دی. ځکه چې کله د یو مسلمان مونځ کامل شو د د ژوند تمام تر معاملات چې دی په خپل ځای باندې به صحیح ادا کیږي او چې کله په مانځه کې نقص وي کمزوري وي نو ټول معاملاتو کې چې دی هغه د دې پریشانی او اضطراب
او ګډوډوالي. نن چې زمونږ استاسو پریشانۍ دي، مشکلات دي، تکلیفونه دي، نو صرف د مانځه په حوالې سره چې وګورو نو ډېر زیات کمزوري، کوتاهي، غفلت. ابتدا د مانځه چې هغه په طهارت سره کېږي. د طهارت په باب کې چې مونږ او تاسو ګورو، هغه آداب د استنجا، هغه آداب د چې د طهارت، هغه آداب د اودس، هغه اکثریت د مسلمانانو چې هغه د هغې نه غافله وي. نو لہذا چې کله په صحیح طریقې سره طهارت ونشي نو اودس کامل نه کېږي. چې اودس کامل ونشي نو مونځ کامل نه ادا کېږي. ډېر مسلمانان هغه د استنجا د احکامو نه، د استنجا د فرایضو نه، او دغه شان چې کوم د اودس اچولو چې کومه طریقه ده، او د تشو دسماتو د قطراتو نه ځان ساتلو چې کوم حکم دی، دوانو جهانو سردار مبارک فرمایي چې تاسو د تشو متیازو چې کوم قطرات وي دي نه ځان ساتئ، ځکه اکثر عذاب قبر چې دی هغه دغه وجه نه کېږي. نن په دغه حوالې سره غفلت دی، او څومره تاکید او څومره ځان د ساتلو دغه نه حکم دی، ځکه دا د مانځه او د ټولو عباداتو بنیاد طهارت دی. الطهارة شطر الایمان، دا ایمان نیمه حصہ ده، بنیادی حصہ د ایمان چې دغه طهارت دی، ظاهری، باطنی، معنوي، هر اعتبار سره ځان پاک ساتل. نو لہذا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة، کم خلق چې د الله کتاب په مضبوطیا سره نسی، د الله کتاب په مضبوطیا سره نیولو مطلب چې د مونځ قایمول دی، نو الله جل شانه داسې خلق اجر نه ضایع کوي. دویم دا وفرمایل چې کوه تور چې دی هغه په بني اسرائیلو باندې راوچت کړی شو، او دوی ته وویل شي منئ که نه. بظاهره باندې ذهن ته دا راځي چې الله سبحانه وتعالی په چا باندې په زور یو شی نه کوي. لا اکراه فی الدین، په دین کې زور جبر نشته دی. بیا په دې بني اسرائیلو باندې دا ولې کوه تور زوړند کړی شو او دا پې ومنلی شو؟ د دې جواب دا دی چې لا اکراه فی الدین، د دین اسلام ته داخلېدو دپاره جبر و اکراه نشته دی چې څوک زبردستي اسلام ته داخل شي. دغه یهودیان چې په کم باندې کوه تور زوړند کړی شو چې منی او کنه، دا ټول د موسی علیه السلام پیروکارو. دین موسوي دوی قبول کړو، او چې کله یو سړی دین اسلام قبول کی، ځان ته مسلمان او مؤمن وي، د هغې نه بعد چې د دین اسلام احکامات ماتئ، د شریعت مطهره قوانین ماتئ، د هغې مخالفت کوي، د هغې نه روګرداني کوي، نو بیا د سزا مستحق دی، دته به سزا میلاویږي. یو سړی غیر مسلم دی، کافر ځان ته وایي کافر دی، نو کافر چې کله د دین اسلام د شریعت حکم ماتئ نو هغه باندې قانون نشته، هغه مکلف نه دی، هغه یو ځل تسلیم کړی نه دی. څرنګه چې یو عام سړی دی، سیول سړی دی چې هغه هر څنګه ځان له ژوند کوي. یو سړی په یو اداره کې، په فوج کې، په پولیس کې، په بل اداره کې وردي واچي او هغه چې دی هغه کې بھرتی شي، او د هغې نه بعد چې دی د هغه ادارې د آدابو لحاظ نه ساتي، نو بیا د سزا مستحق دی، د سزا میلاویږي. بعینه دغسې یو غیر مسلم دی، لا اکراه فی الدین، هغه باندې جبر نشته چې اسلام ته راځه. یو سړی ځان ته مسلمان وایي، مؤمن ځان ته وایي، د اسلام دعوا کوي، او د هغې نه بعد د اسلام د احکامو نه مخ اړوي، نو هغې دپاره سزا ده، هغې دپاره چې د تعزیر دی، هغه دپاره چې د حکم جاری کېږي، د شریعت په هغه باندې حکم لاګو کېږي چې هغه ته به سزا میلاوي. نو لہذا دغه بني اسرائیلو، دغه یهودیانو د حضرت موسی علیه السلام دین تسلیم کړو، دین موسوي باندې دی، دوی چې د عمل کولو دعوا کوله، ځان ته به مسلمانان ویل، خو د هغې باوجود چې کله دوی ته د الله حکم ملو شو، نو په هغې کې به دوی ځان ته اسانتیا پیدا کړه، د پیسې په زور باندې، د دولت په زور باندې، د سفارش په زور باندې، په هغې کې تخفیف او اسانتیا پیدا کړه. نو ځکه الله تبارک وتعالی په دوی باندې کوه تور هغه زوړند کو، او جبرن په دوی باندې هغه حکم بیا الله جل شانه ومنل.